بسم الله الرحمن الرحیم. د هدایت النحو د شرح په سلسله کې دا زمونږه 57 نمبر درس دی. مصنف رحمه الله تعالی فرمایی: والحال نکرة ابدا وذو الحال معرفة غالبا كما رأيت في الأمثلة المذكورة، فإن كان ذو الحال نكرة يجب تقديم الحال عليه، نحو جاءني راكبا رجل، لئلا تلتبس بالصفة في حالة النسب في مثل قولك رأيت رجلا راكبا. وقد تكون الحال جملة خبرية، نحو جاءني زيد وغلامه راكب أو يركب غلامه. ومثال ما كان عاملها معنى الفعل، نحو هذا زيد قائما، معناه أنبه وأشير. وقد يحذف العامل لقيام قرينة، كما تقول للمسافر سالما غانما، أي ترجع سالما غانما. دا کوم عبارت دا مونږ ذکر کو، نو صاحب کتاب په دې عبارت کې د حال متعلق یو څو اهمې د فائدې خبرې ذکر کړې دي. لومبۍ خبره دا ذکر کړې ده چې حال دا به د همیشه د پاره نکره وي، او ذوالحال دا به غالبا یعنی اکثر و بیشتر دا به معرفه وي. حال دا به د همیشه د پاره نکره وي، او ذوالحال دا به غالبا یعنی اکثر و بیشتر دا به معرفه وي. او صاحب کتاب وی دا مخکې چې کم مثالونه مونږه ذکر کړي دي، نو که په هغې کې ته سوچ وکړي نو چې کم ذوالحال دی دا به معرفه وي، او چې کم حال دی نو دا پکې نکره ده. ذوالحال دا هغې لفظ ته وایي د کوم چې حالت بیانېږي. دا حال چې د کم لفظ نه راغلی دی، د کم لفظ دا حالت چې بیانېږي نو دې ته څه وایي؟ ذوالحال وایي. که فاعل که حال د فاعل حالت بیانوي نو فاعل ته به مونږه ذوالحال وایو. که حال د مفعول به حالت بیانوي نو مفعول به ته به مونږه ذوالحال وایو، او که د دواړو حالت بیانوي نو دواړو ته به مونږه ذوالحال وایو. نو تاسو دغه مثالونو ته لږ په غور باندې وګورئ. د حال د تعریف نه وروستو چې صاحب کتاب ذکر کړي دي، لومبی مثال ذکر کړی و جاءني زید راکبا. نو زیدون دا ذوالحال لی او راکبا حال لی. نو کم ذوالحال لی زید دا معرفه ده، او راکبا حال دا نکره ده. دوی مثال دی ضربت زیدا مشدودا. نو دی که هم زید ذوالحال دا معرفه ده او مشدودا دا نکره ده. او دا دریم مثال لقیت عمرا راکبین. نو په دی که هم کم ذوالحال لی د متکلم ضمیر دی او د عمر دا لفظ دی، نو دا دواړه معرفی دی، او دا راکبین حال دا نکره ده. نو صاحب کتاب دا خبره کوي چې حال دا به د همیشه د پاره نکره وي، او دا ذوالحال دا به غالبا په عام حالاتو کې معرفه وي. او کچری حال دا نکره و نو په دې صورت کې با دا حال کچری معرفه و نو بیا به مونږه په دې کې تاویل کو، او دغه معرفه دا به مونږه نکره کو. دا خبره صاحب کتاب ذکر کړه چې حال دا به همیشه لپاره نکره وي. خو که بالفرض یو مثال زمونږ مخې ته داسې راغی چې په هغې کې حال معرفه و،
نو مونږ به بیا په دغه معرفه کې تعویل کو او دغه معرفه دا به مونږ د نکره په معنی باندې اخلو. لکه تدې مثال دی جاءنی زید وحده، چې زید زما خوا تراغه خو په داسې حالت کې چې زید یوازې. نو دلته دا وحده دا حال دی د زید ذوالحال نه. خو که تاسو غور وکئ دا وحده دا مضاف مضاف الیه دا حال له خدا معرفه ده، ځکه چې د وحد اضافت شوی دی ضمیر طرف ته، او دا هم قاعده ده چې کله د نکره اضافت معرفي طرف ته وشي نو نکره هم معرفه کیږي. نو دلته بیا د نحو علما دا وایي چې دا وحده دا د منفردن په معنی باندې دی، یعنی جاءنی زید منفردن او منفردن دا نکره دی. نو صاحب کتاب وی والحال نکره ابدا، چې حال دا به د همیشه د پاره نکره وي. وذو الحال معرفه غالبا، او ذو الحال دا به غالبا یعنی اکثر معرفه وي. کما رأیت فی الامثله المذکوره، لکه څنګه چې تا ولیدل په ذکر شو مثالونو کې. دا مثالونو وضاحت مونږه وکړو. فإن كان ذو الحال نكرة يجب تقديم الحال عليه نحو جاءني راكبا رجل. یو اهم خبره ذکر کړي او هغه دا ده چې مونږه دا خبره وکړه چې ذو الحال دا به اکثر معرفه وي او حال دا به د همیشه د پاره نکره وي. نو که بالفرض ذو الحال نکره شو، چې کله ذو الحال نکره شو او حال د مخکې نه نکره دی، نو په دې صورت کې چې کله ذو الحال نکره وي نو بیا د حال مخکې کول، د حال تقدیم په ذو الحال باندې دا واجب او ضروری دی. ځکه که بالفرض مونږه په حالت نسبی کې د حال تقدیم د حال مخکېواله په هغه ذو الحال باندې چې کم ذو الحال نکره دی په هغې باندې نه کو، نو بیا به تدې ذو الحال او د حال تدې التباس برازي، تدې مشابهت برازي د چا سره؟ د موصوف او د صفت سره. دا خبره زه یو ځل بیا ذکر کومه. مونږه دا خبره وکړه که چېرې ذو الحال نکره نو بیا د حال مخکې کول، د حال تقدیم دا په ذو الحال باندې واجب او ضروری دی. دا غي وجه صاحب کتاب ذکر کړی دا وجه دا ده کچری مونږه په حالت نسبی کې حال په ذو الحال باندې مخکې نکو، نو بیا به تدې حال ذو الحال تدې التباس براشي، تدې مشابهت براشي د موصوف او د صفت سره. طالب علم ته به دا پته نه لګي چې دا موصوف او صفت دی او که دا ذو الحال او حال دی. مونږ مثال ذکر کوو انشاءالله دا خبره به واضح شي. مثلا مونږ سره مثال دی رأیت رجلا راکبا. رأیت رجلا راکبا، دلته اوس تاسو وګورئ دا رجلا دا موصوف، دا رجلا دا منصوب دی او دا راکبا دا هم منصوب دی. نو اوس که مونږه دا راکبن دا په دې رجل باندې مخکې نکو، نو اوس په دلته پته نه لګي چې دا موصوف صفت دی او که ذو الحال او که حال دی. ځکه که تاسو وګورئ نو راکبن هم نکره دی او رجل هم نکره دی، راکبن هم واحد دی او رجلن هم واحد دی، راکبن هم منصوب دی او رجلن هم منصوب دی. نو اوس پته نه لګي چې آیا دا موصوف صفت دی او که دا ذو الحال دی او که دا حال دی. لہذا په دې صورت کې کچری دا راکبن مونږه حال جوړو نو دا راکبن دا به مونږه په رجل باندې مخکې کول واجب دی. نو مونږ به بیا داسې وایو رأیت راکبا رجلا. نو چې کله حال په دې ذو الحال نکرې باندې مونږه مخکې کو، نو اوس هغه التباس دا ختم شو. ولې ختم شو؟ ځکه چې صفت دا په خپل موصوف باندې نه مخکې کېږي او حال دا په خپل ذو الحال باندې مخکې کېدی شي. نو که مونږ داسې وایو چې رأیت راکبا رجلا، نو دا راکبا حال مقدم دی او دا رجلا دا ولا ذو الحال دی.
خو که مونږ داسې وایو رأیت رجلا راکبا نو بیا به رجلا موصوفي او دا راکبا دا به ولا صفت وي. مونږ دا خبره ذکر کړه کچری ذوالحال نکرو نو بیا د حال مخکې کول په ذوالحال باندې دا واجب او ضروری دي. دا مخکې کو به مونږ ولي د هغې وجه صاحب کتاب په خپله ذکر کړې ده لئلا تلتبس بالصفة فی حالة النسب. ځکه کچری مونږه حال په ذوالحال باندې مخکې نکو نو بیا به په حالت نسبی کې تدې التباس راځي د موصوف او د صفت سره. پته به نه لګي چې دا موصوف دی او که صفت دی. خو که مونږه دا حال دا په د ذوالحال نکرې باندې مخکې کو نو دا التباس دا به بیا ختم شي. او څنګه به ختم شي؟ ځکه چې صفت به خپل موصوف باندې نشي مخکې کېدی. خو دلته اعتراض کیږي. اعتراض دا دی چې دا التباس چې کله ذوالحال نکره وي نو دا التباس دا صرف په حالت نسبی کې راځي. یعنی چې ذوالحال هم منصوب وي او حال خو آلریډي منصوب وي. خو کچری ذوالحال دا په حالت رفعی کې وي نو په حالت رفعی کې ته حال په ذوالحال باندې ولې مخکې کې؟ ځکه چې هلته خو دغه التباس نشته دی. ځکه چې ذوالحال کله په حالت رفعی کې وي نو هغه مرفوع دی او حال منصوب دی نو بیا خو دلته التباس نه راځي. ځکه چې د موصوف او صفت هغه په اعرابو کې یو شانتي. که موصوف مرفوع وي نو صفت هم مرفوع وي. خو دلته ذوالحال مرفوع دی او حال منصوب دی نو د دې خو ښکاره پته لګي چې دا موصوف صفت نه دی بلکې دا ذوالحال او حال دی. نو په حالت رفعی کې ته حال په ذوالحال باندې ولې مخکې کې؟ نو د هغې جواب دا دی چې د حالت نسبی د موافقت د وجې نه. چونکې په حالت نسبی کې چې کله ذوالحال نکره وي نو مونږه حال په هغې باندې مخکې کول واجب دي. نو تدې د مشابهت د وجې نه تدې د مناسبت د وجې نه په حالت رفع کې هم مونږه مخکې کو اگر چې هلته التباس دا نه راځي. لکه تدې مثال تاسو وګورئ د صاحب کتاب ذکر کړی دی فإن كان ذو الحال نکرة یجب تقدیم الحال علیه نحو جاءنی راکبا رجل. نو دلته که تاسو وګورئ دا رجلون ذوالحال لی او نکره دی نو حال په دې باندې مخکې شوی دی دا راکبا حال لی. خو دا په کم حالت کې دی؟ دا ذوالحال دا په حالت رفعی کې دی. که بالفرض داسې وی جاءنی رجل راکبا نو دلته د موصوف صفت سره التباس نه راځي. ځکه چې د موصوف او د صفت اعراب هغه یو شانتي وي. نو بیا به داسې وی چې جاءنی رجل راکب او چې کله ذوالحال او حال وي نو مونږ داسې وایو جاءنی رجل راکبا. خو مونږ مخکې کړی دی مونږ داسې وایو جاءنی راکبا رجل. دا ولي؟ مونږ د حالت نسبی سره د مشابهت د وجې نه په حالت نسبی کې مخکې کول واجبو نو د هغې د مشابهت د وجې نه او د موافقت د وجې نه مونږ په حالت رفع کې هم حال په ذوالحال باندې مخکې کو. نو دا خبره مونږ یاد ساتو چې حال کله نکره وي نو په حالت رفعی کې او په حالت نسبی کې د حال مخکې کول په ذوالحال نکرې باندې دا واجب او ضروری دي. په حالت نسبی کې وجه څه ده؟ په حالت نسبی کې مونږ ځکه مخکې کوو چې هلته التباس راځي د موصوف او د صفت سره. او په حالت رفعی کې ولې مخکې کوو؟ نو د هغې جواب دا دی چې د حالت نسبی سره د موافقت د وجې نه. البته چې کله ذوالحال مجرور وي او نکره وي نو په دې صورت کې د حال په ذوالحال باندې مخکې کول دا جایز نه دي. کچری ذوالحال مجرور وي نو په دې صورت کې د حال مخکې کول په دې ذوالحال باندې دا جایز نه دي. او د هغې وجه دا ده چې حال دا د ذوالحال تابع وي او مجرور دا په جار باندې مخکې کول جایز نه دي. نو د مجرور تابع هم په حرف جار باندې مخکې کول دا جایز نه دي. یو ځل بیا زه دا خبره ذکر کوم
او بیا د مثال په ذریعه سره مونږه ته د خبرې وضاحت کو. مونږه دا خبره ذکر کړه چې کله ذوالحال دا مجرور وي او نکره وي نو دا حال مخکې کول په دغه مجرور ذوالحال باندې دا جایز نه دي. د هغې وجه دا ده چې حال دا د ذوالحال تابع وي او د مجرور مخکې کول په حرف جار باندې جایز نه دي. نو د مجرور تابع به طریقې اولا په حرف جار باندې مخکې کول دا جایز نه دي. مثلا مررت برجل راکبا، مررت برجل راکبا دا داسې ویل مررت راکبا برجل دا جایز نه دي. مررت برجل راکبا دا داسې ویل مررت راکبا برجل دا جایز نه دي. ځکه چې په دې مررت برجل راکبا کې دا راکبا حال دا تابع دی د رجل ذوالحال. او ولې تابع دی؟ ځکه چې دا حال خو حالت بیانوي د ذوالحال، چې ذوالحال نه وي نو حال دا به خود به خود نه وي. نو دا راکبا حال دا تابع دی د رجل ذوالحال او دا ذوالحال رجلین دا مجرور دی خو تدی رجلین په با حرف جار باندې مخکې کول دا جایز نه دی. نو تدی مجرور تدی چې کم تابع دی د رجلین مجرور چې کم تابع دی او غدلته راکبن حال له نو تدی مخکې کول هم په با حرف جار باندې جایز نه دی. یو ځل بیا دغه خبره کوم، راکبن دا مونږ سره حال له او دا رجلین ذوالحال له او دا رجلین مجرور دی د با حرف جار د پاره. د رجلین مجرور مخکې کول په با حرف جار باندې جایز نه دی. نو د مجرور او هغه دلته څه دی رجل له نو تدی چې کم تابع دی راکبن داغي هم مخکې کول په حرف جار باندې جایز نه دی. لہذا مررت راکبا برجلین داسې ویل ناجایز دی. ځکه چې مونږ داسې وایو نو چې کم مجرور دی رجل داغي کم تابع راکبن هغه په حرف جار باندې څه شو مخکې شو. نو خلاصه دا شوه کچری ذوالحال نکروي نو په حالت نسبی کې او په حالت رفعی کې د حال مخکې کول په دې باندې واجب دي، خو په حالت جری کې د حال په ذوالحال باندې مخکې کول دا ناجایز دي. نو صاحب کتاب وی والحال نکرة ابدا، حال دا به د همیشه د پاره نکره وي. و ذوالحال معرفة غالبا او ذوالحال دا به عموما یعنی په اکثر حالتونو کې معرفه وي. کما رأیت فی الامثلة المذکوره. فإن كان ذوالحال نکرة کچری ذوالحال دا نکره وي نو یجب تقدیم الحال علیه نو په حالت رفعی کې او په حالت نسبی کې د حال مخکې کول په ذوالحال باندې واجب دي. نحو جاءنی راکبا رجل نو دلته چونکې ذوالحال دا په حالت رفعی کې دی نو د راکبا حال په دې باندې مخکې کول دا واجب او ضروری دي. په دې حالت رفعی کې ولی ضروری دي؟ د حالت نسبی سره د مشابهت د وجنه. او په حالت نسبی کې خو واجب دي. واجب ځکه دي که موږ نه مخکې کوو نو بیا د موصوب صفت سره التباس راځي. لئلا تلتبس بالصفت دې د پاره چې التباس رانشي. دا اصل کې دی لئلا تلتبس بالصفت تدې د پاره چې د حال التباس رانشي د صفت سره فی حالت النسب په حالت نسبی کې فی مثل قولک ستا په دې قول کې لکه رأیت رجلا راکبا، رأیت رجلا راکبا. نو اوس کته داسې وي نو تدې التباس راغلی دی د چا سره؟ د موصوب او د صفت سره. ځکه چې رجلا دا هم واحد دی او راکبا هم واحد دی. رجلا دا هم نکره ده او راکبا هم نکره ده او دواړه سدي منصوب دي. نو کوم مونږ دا مخکې نکو نو بیا به پته نه لګي چې دا موصوب صفت دی او کو ذوالحال او حال دی. لہذا تدې مخکې کول دا واجب دي. نو دا خو یو اهمه خبره صاحب کتاب ذکر کړه او دا غي مونږه وضاحت وکړو. بیا صاحب کتاب فرمایي وقد تكون الحال جملة خبرية. تدې زینا صاحب کتاب دویمه اهمه د فائدې خبره ذکر کوي او هغه دا ده چې حال
کله ناکله جمله خبریه وي، یعنی په حال کې خو اصل دا دی چې حال مفرد وي، خو کله کله حال د جمله خبریه هم وي. جمله اسمیه هم کېدی شي او جمله فعلیه هم کېدی شي. د جمله اسمیه مثال ورکړی دی جاءنی زید وغلامه راکب. نو دلته دا زید دا ذوالحال او غلامه راکب دا پوره جمله اسمیه ده. غلامه مضاف مضاف الیه دا مبتدا ده او راکب خبر ده. نو دا پوره جمله اسمیه دا حال ده د زید ذوالحال لپاره، یعنی ما ته زید راغی په داسې حالت کې چې دا هغې غلام هغه سورو. دا د جمله اسمیه مثال دی. د جمله فعلیه مثال دا دی جاءنی زید یرکب غلامه. نو دلته یرکب غلامه دا جمله فعلیه ده، ځکه چې مونږ دا ویلو چې جمله اسمیه به دا مونږ هغه جملې ته وایو چې لومبی جزء اسم وي، او جمله فعلیه به دا مونږ هغه جملې ته وایو چې لومبی جزء فعل وي. نو یرکب غلامه دا جمله فعلیه ده، ځکه چې لومبی جزء دا فعل دی. نو دلته دا یرکب غلامه دا حال پوره جمله د زید ذوالحال نه. دلته به اهم د فائدې خبره مونږ دا یاد ساتو چې کله جمله خبریه دا حال وي، نو په دې صورت کې د حال د ذوالحال سره ربط د پاره یو عائد یا یو ضمیر دا ضروری دی. او د هغې وجه دا ده چې د ذوالحال او د حال ته دې په خپل منځ کې ربط وي. د ذوالحال او د حال په خپل منځ کې ربط وي. نو کچرې حال جمله خبریه وي، نو جمله خبریه دا ځان له مستقل سیز دی. نو اوس د دې ربط ضروری دی د ذوالحال سره. نو دغه ربط دا ضمیر هم کېدی شي او دا وو هم کېدی شي. چې کله دا جمله خبریه دا جمله اسمیه وي او دا حال وي د چانه د ذوالحال نه، نو دغه ربط دا وو هم کېدی شي، ضمیر هم کېدی شي او دواړه هم کېدی شي. چې کله دا ربط دا ضمیر او واو دا دواړه وي، نو تدې مثال مونږ سره دی جئتو وانا راکب. جئتو وانا راکب. نو دلته د انا راکب دا جمله اسمیه دا حال له په دې جئتو کې چې دا کم تا ضمیر دی تدینا. نو دلته کم ربط دی، نو دا وو هم دی دا وانا راکبون، دا وو هم ربط دی او دا انا کم ضمیر منفصل نو دا هم ربط دی. نو په دې جمله کې دواړه د ربط لپاره راغلي دي. او داسم کېدی شي چې صرف وو ربط وي. نو تدې مثال دا دی چې كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. نو دا آدم دا مبتدا ده او دا بين الماء والطين دا ولا خبر دی. نو دلته او دا جمله حال له. نو دلته د ذوالحال سره چې کم ربط دی، نو دا غي د پاره صرف وو راغله و آدم په شروع کې چې کم وو دی. او کله کله ربط دا صرف ضمیر وي په جمله اسمیه کې. لکه د دې مثال دا دی کلمته فوه الی فیه، یعنی ما دا غي سره خبرې وکړې په داسې حالت کې چې د هغه خلو زما طرف ته و. فوه الی فیه دا غي خلو زما خلې طرف ته و. نو دلته دا فوه الی فیه دا جمله اسمیه ده او په دې کې چې کم ربط دی نو هغه په دې فوه کې دا ها ضمیر دی. نو مونږه دا خبره وکړه کچېری جمله اسمیه دا حال وي، نو په دې کې چې کم ربط دی د ذوالحال لپاره، نو هغه وو هم کېدی شي، ضمیر هم کېدی شي او دواړه هم کېدی شي. دغه شان دی کچېری جمله فعلیه چې کله ماضی وي، جمله فعلیه چې کله ماضی وي، نو پاغه کې هم دا درې وانه سيزونه دا ربط کېدی شي. چې کله وو او ضمیر دواړه د ربط د پاره یو ځای شوي وي، دا غي مثال له جاءني زید وركب غلامه. جاءني زید وركب غلامه. نو دلته دا وركب غلامه دا جمله فعلیه ده
او دا فعل ماضی ده په شروع کې سره راغلی دی فعل ماضی راغلی دی او د ربط د پاره پکې وو هم موجود دی او په غلامه کې د ها ضمیر هم د ربط د پاره راغلی دی او صرف وو هم کې دی شي تدې مثال دا دی جاءني زید وركب الامير نو دلته د ركب الامير جمله فعلیه ده او فعل ماضی ده نو په دې کې دلته د ربط د پاره وو راغلی او د ضمیر مثال دا دی جاءني زید ركب غلامه نو دلته د ربط د پاره صرف ضمیر راغلی نو په جمله اسمیه کې او په جمله فعلیه کې خو چې کله جمله فعلیه فعلی ماضی وي نو په دې کې ربط وو او ضمیر دواړه هم کېدای شي صرف وو هم کېدای شي او صرف ضمیر هم کېدای شي البته کچری حال دا جمله فعلیه وي او دغه جمله فعلیه فعل مضارع وي یعنی په شروع کې فعل مضارع راغلی وي نو په دې صورت کې ربط دا به صرف ضمیر وي واو یا واو او ضمیر دواړه دا نشي کېدلی په دغه صورت کې وا ربط دا صرف په ضمیر سره وی لکه تدې مثال دی جاءني زید يركب غلامه نو دلته د ربط د پاره د ها ضمیر راغلی نو مونږ دا خبره وکړه چې کله حال دا جمله خبریه وي نو چونکې جمله دا مستقل وي او د حال او د ذوالحال په خپل منځ کې ربط وي نو دغه جمله خبریه دا د ذوالحال سره د مربوط کولو لپاره دغه جملې د ذوالحال سره د یو ځای کولو لپاره د یو عائد ضرورت دی د یو رابط ضرورت دی نو دغه رابط مونږ د مختلف صورتونه دا ذکر کړل نو چې دا هم زمونږ په ذهن کې وي نو صاحب کتاب وی وقد تكون الحال جمله خبریه چې کله کله حال دا جمله خبریه وي نو جمله اسمیه هم کېدای شي او جمله فعلیه هم کېدای شي د جمله اسمیه مثال له جاءني زید وغلامه راكب نو دا د جمله اسمیه مثال له او په دې کې کم ربط ته نو هغه لپاره په دې مثال کې وو هم راغلی دی او د ها ضمیر هم راغلی دی او جمله فعلیه هم کېدای شي دا غي مثال څه دی جاءني زید يركب غلامه دا وو دا د عتب د پاره راغلی دی یعنی د غلامه راکبون په ځای باندې مونږه دا يركب غلامه کیدو جاءني زید يركب غلامه نو دا جمله فعلیه ده او دا حال له د چانه د زید نه ومثال ما كان عاملها معنى الفعل نحو هذا زيد قائما معناه انبه واشير د مخ کې صاحب کتاب یو خبره ذکر کړی او تیر درس کې مونږه په اخر کې ویلو چې په حال کې کوم عامل له نو دا فعلم کې دی شي او معنی فعلم کې دی شي نو د معنی فعل نه مراد مونږ ویل چې اسم فاعل له اسم مفعول له صفت مشبه ده مصدر ده اسم تبذیل له وغیرہ وغیرہ او بعض اغه حروف هم دي او اغه اسم اشاره هم ده چې هغه نه د فعل معنی څه کیږي معلومیږي نو صاحب کتاب ته دغه خبره وضاحت کوي او مثال ذکر کوي ومثال ما كان عاملها معنى الفعل او مثال د هغه صورت د هغه حال چې د هغه عامل معنی فعل وي نو د هغه مثال دا دی هذا زید قائما نو دلته د هذا فعل د هذا اسم اشاره د انبه یا د اشیر په معنی باندې ده تدې موږ په تیر درس کې وضاحت دا کړو نو دا دویمه خبره ده بیا صاحب کتاب درېمه خبره ذکر کوي وقد يحذف العامل لقيام قرينة كما تقول للمسافر سالما غانما أي ترجع سالما غانما د حال په باره کې اخرنۍ د فائدې خبره ذکر کړي چې کله کله د حال کوم عامل له حال لچې د کوم سیز نسب ور کوي چې کله قرینه موجوده وي نو بیا تدغه عامل حذف کول دا هم جایز دي چې کله قرینه موجود وي نو د حال د عامل حذف کول دا جایز دي او دغه قرینه دا حال هم کېدای شي او مقال هم کېدای شي یعنی قرینه حالیه هم کېدای شي او قرینه مقالیه هم کېدای شي د قرینه حالیه مطلب دا دی چې هغه حالت په دې خبره باندې دلالت کوي چې دلته دا فعل محذوف دی او مقالیه دا د قول نه ده یعنی د متکلم قول یا د مخاطب قول یا د سائل قول په دې خبره دلالت کوي چې دلته د فلانکې فعل د محذوف دی نو لومبه مونږه د حالت مثال ذکر کو صاحب کتاب ذکر کړی دی په خپل کما تقول للمسافر یعنی یو کس سفر ته روان دی د سفر اراده کړی ده او ته د هغه سره میلاو شو ته داسې وي چې سالما غانما
سالما غانما یعنی ته چې کله ته دی سفر د حالت نه واپس کیږي نو الله دې تا په داسې حالت کې واپس کی چې ته روغ او جوړ وي او د فائدې نه ډک وي سره د فائدې واپس وي. نو دلته چونکه مسافر روان دی ته د هغې سره ملاو شي د هغې حالت دا وی چې دلته د سالمن او د غانمن نه مخکې د ترجعو فعل دا محذوب دی ځکه چې ته هغې ته دعا کې چې الله دې تا په داسې حالت کې واپس کی چې ته سالم وي او سوي غانم وي سره د فائدې راشي. نو دلته د مسافر دا تلل د حالت په دې باندې دلالت کوي چې دلته ترجعو فعل دا محذوب دی. نو دا سالمن دا حال د چانه د ترجعو فعل نه خو چونکې دلته قرینه حالیه موجود ده نو دی وجنا دلته دا ترجعو فعل دا محذوب دی. او د قرینه مقالیه مثال دا دی چې یو کس تانه تپوسو کی یا زمانه تپوسو کی چې کیف جئتا ته څنګه رالی کیف جئتا ته څنګه رالی نو زه د په جواب کې دا وایم چې راکبن زه په سوالې کې رالم یعنی زه په داسې حالت کې رالم چې زه سوما سور وما. نو دلته مونږه دا جئتو فعل د راکبن نه مخکې حذف کړی دی ولي ځکه چې دلته د سائل لا کوم قول دی جئتا دا په دې باندې دلالت کوي چې د راکبن نه مخکې فعل هغه محذوب دی او څه دی جئتو دی. نو مونږه د قرینه حالیه مثال هم ذکر کو د قرینه مقالیه مثال هم ذکر کو. د حالیه مثال خو صاحب کتاب ذکر کړی دی او د مقالیه مثال د مونږه په خپل ذکر کو. نو صاحب کتاب وی وقد يحذف العامل لقيام قرینه کله کله د حال عامل د حذف کولای شي چې کله قرینه موجود وي کما تقول للمسافر سالما غانما اي ترجع سالما غانما. نو دا نن چې کوم سبق مونږه ذکر کو نو پدې کې مونږه درې اهمه د فائدې خبرې ذکر کړې. یو اهمه خبره دا و چې حال دا به د همیشه د پاره نه کېروي او ذل حال دا به اکثر او بیشتر دا به معرفه وي. خو کچري ذل حال دا نکرو نو بیا په حالت رفعی کې او په حالت نسبی کې د حال مخکې کول په دې باندې واجب او ضروری دي. په حالت نسبی کې خو مخکې کول ځکه واجب دي کوم کې مخکې نکو نو د موصوف او د صفت سره راځي التباس راځي. او په حالت رفعی کې مونږه ځکه مخکې کو چې د حالت نسبی سره د موافقت د وجنه. خو په حالت جری کې د حال مخکې کول په ذل حال مجرور باندې دا ناجایز دي او دا غي وجه مونږ ذکر کړه چې حال د ذل حال تابع وي او د مجرور په جار باندې مخکې کول جایز نه دي. نو دا غشانتي د مجرور چې کم تابع دي دا غي هم په حرف جار باندې مخکې کول دا جایز نه دي. مونږ له مثال سره د دې وضاحت کو. نو دا خو یو خبره وا. بل خبره اهمه دا وا چې حال د جمله خبریه هم کې دي شي جمله اسمیه هم کې دی شي جمله فعلیه هم کې دی شي. او بیا مونږ ته د خبرې وضاحت کو چې کله حال د جمله خبریه وي نو ذل حال او تدغه جملې د لپاره د ربط ضرورت دی د عائد ضرورت دی. نو کچري دغه جمله چې کم حال بیانې دا جمله اسمیه وي یا جمله فعلیه وي خو فعل ماضی وي نو تدې چې کم ربط دی نو دا وو او ضمیر دوالم کې دی شي صرف وو هم کې دی شي او ضمیر هم کې دی شي. او کچري جمله فعلیه وي خو لومبه جزء فعل مضارع وي نو بیا دغه ربط دا صرف او صرف ضمیر کې دی شي. او درېم خبره مونږه دا وکړه چې کله قرینه حالیه یا مقالیه موجود وي نو د حال کم عامل ناسب دی دا غي حذف کول هم جایز دی. وس راځو مونږه یو ځل بیا ته د سبق ترجمه له او بعض ترکیبونه به ان شاء الله مونږه ذکر کوو. صاحب کتاب وی والحال نکرة ابدا وذو الحال معرفة غالبا. دا الحال دا مرفوع په ضمه سره دا مبتدا ده او دا نکرة دا مرفوع په ضمه سره دا ول خبر ده او دا ابدا منصوب ده په فتحه سره دا مفعول فيه ده دو نکرة د پاره. وذو الحال معرفة غالبا دا ذو الحال مضاف مضاف الیه دا مبتدا ده او معرفة دا ول خبر ده او دا غالبا دا ول مفعول فيه ده. دلتا دا ذو دا دو اسمائی ستو نراغله دی ابون اخون حمون هنون فمون او ذو. او مونږه ته دې په باره کې دا خبره کړې و چې ته دې اسماء او چکله پکې شرایط موجود وي دا اسماء مکبر وي او واحد وي
او تدی اضافت شوی وي خو یا متکلم طرف ته مضاف نه وي نو تدی حالت رفعی په وو سره وي، حالت نسبی په الف سره وي، او حالت جری دا په یا سره وي. نو دلته چونکه دا په حالت رفعی سره دی نو دا مرفوع دی په وو سره. کما رأیت فی الامثله المذکوره فان كان ذو الحال نکره يجب تقديم الحال عليه، فإن كان ذو الحال نكرة دا شرط او يجب تقديم الحال عليه دا ولا جزاء دا. نحو جاءني راكبا رجل، نو جاء صيغه واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم نون وقایا او دا یا ضمیر منصوب محلا دا مفعول به، راكبا دا حال مقدم دی او رجل دا ذو الحال مؤخر دی. والحال نکرة ابدا، حال دا به همیشه لپاره نکره وي. وذو الحال معرفة غالبا، او ذو الحال دا به عموما معرفه وي. کما رأیت فی الامثله المذکوره، لکه څنګه چې تا اولیدل په ذکر شو مثالونو کې. فإن كان ذو الحال نکرة، کچره ذو الحال نکره وي نو یجب تقدیم الحال علیه، نو د حال مخکې کول په هغه باندې واجب دي. لکه جاءني راکبا رجل، نو دلته راکبا دا پر رجل باندې مخکې شوی دی. ولی مخکې کول واجب دي؟ لئلا تلتبس بالصفه في حاله النصب، د دپاره چې په حالت نسبی کې د صفت التباس را نشي، د دپاره چې د حال التباس را نشي په حالت نسبی کې د چا سره؟ د صفت سره. فی مثل قولک، لکه ستا تدی قول پشانتی رأیت رجلا راکبا، نو دلته اوس که د راکبا دا موږ په رجل باندې نه مخکې کوو نو اوس د التباس د چا سره؟ د موصوف او د صفت سره. وقد تكون الحال جمله خبريه، کله کله حال دا جمله خبریه وي. لکه مثال ورکړی دی جاءني زید وغلامه راکب، نو دلته دا غلامه راکب دا جمله اسمیه خبریه ده او دا يركب غلامه دا جمله فعلیه خبریه ده. تكون الحال جمله خبريه، تكون فعل ناقص دی، الحال مرفوع دی په ضمیر سره دا ولا اسم دی، او دا جمله خبریه دا موصوف صفت دا ولا خبر دی. او جاءني زید وغلامه راكب، جاء صيغه واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم نون وقایا دا یا ضمیر منصوب محلا دا مفعول به دی. زید مرفوع دی په ضمیر سره دا ذو الحال او دا وو حالیه دی. غلامه مضاف مضاف الیه دا مبتدا او راکب خبر، نو دا جمله اسمیه شو او دا بیا حال د زید ذو الحال نه. او دویم دا يركب غلامه، نو دا به مونږ راوړو د غلامه راکب زیلا، نو اصل جمله به داسې شي جاءني زید يركب غلامه، نو غلامه يركب غلامه، يركب فعل او غلامه مضاف مضاف الیه دا ولا فاعل، نو دا جمله فعلیه دا بیا حال د زید ذو الحال نه. ومثال ما كان عاملها معنى الفعل نحو هذا زید قائما معناه انبه واشير، او مثال دا اغي چې د حال عامل دا معنی فعل وي نو تدې مثال څه دی؟ هاذا زید قائما، نو دلته هاذا د انبه او د اشیر په معنی باندې تدې وضاحت مونږه په تیر درس کې دا کړو. بیا صاحب کتاب وی وقد يحذف العامل لقيام قرینه، او کله کله د حال کوم عامل دا حذف کول شي چې کله قرینه موجود وي. يحذف العامل، يحذف دا فعل مضارع مجهول، العامل دا ولا نائب فاعل، فعل معروف فاعل غواړي او فعل مجهول نائب فاعل غواړي. او لقيام قرینه لام حرف جار، قیام مضاف او قرینه مضاف الیه، مضاف مضاف الیه دا مجرور دی د لام جار د پاره، او جار مجرور دا متعلق دی د يحذف فعل مجهول پوری. کما تقول للمسافر، لکه ته چې مسافر ته سالما غانما ای ترجع سالما غانما، نو دلته دا سالما حال د ترجع فعل محذوف د پاره، ترجع فعل انت ضمیر مستتر دا پکې فاعل او دا سالما دا حال، او دا غانما دا یا حال دویم حال له، سالمن یو حال له او غانمن دا دویم حالت دی، او یا دا غانمن دا صفت دی د چا لپاره؟ د سالمن د لپاره. نو تدې ځای پورې د الله پاک په توفیق سره کم شپږم نمبر منصوب دی دا غي کم تفصيلات دي دا سر ته ورسېدل. ان شاء الله تعالی آینده درس نه به مونږه تمیز شروع کوو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.